نو ډبي بند پی چې دي دا په 370 روپے کیلو خرڅیږي. 50 روپے د هغې پیکنګ واچوه 320 روپے لیټر شو. زمونږ نه 180 روپے باندې پی ورسیز غواړي. نو آیا دا ممکنه ده؟ دا موږ ورکولی شو چې 180 باندې موږ پی ورسیز ورکو. بل زمونږ د فرایس فوډ والا محکمه او د لایف سټاک والا محکمې بیلې دي. دوی ته دا پته نشته چې ریټ څه پکار دی، لایف سټاک والا ته دا پته نشته چې معیار څه پکار دی. کتونکو سلامونه کوم، په خیش کې بالا کې موجود یم. ایم پی اے صاحب چې کوم دی خوا کې مې موجود دی زرعالم خان. دې نه علاوه چې کوم دی ذوالفقار خان منی د هغوی ورور صلاح الدین خان خوم د دغه دود پروشو دغه جلسې ته راغلو. یو خو انصاف ملک نوم په یونین جوړ شو، چونکې زمونږ په 400 کې خوم د خلال پور نه د خلکو ګیلې دي، په نوخار ضلع کې هم د خلکو ګیلې کوي، په پښتونخوا کې هم ښیي. آی روز چې کوم دی د دوی احتجاجونه هم روان دي، خو یو طرف ته بعضې دود پروش چې کوم دی اوبو ته ملاوټ اړوي نه، خو اوس پکې کیمیکل اچوي، دغه یو تور په دوی باندې لګي. ورسره چې کوم دی په ماستو کې کیمیکل اچوي. ایم پی ایس صاحب ډېرې زبردست خبرې په تقریر کې وکړې چې یاره ریټ دی ورکي، خو دوی ورسره دا واده وکړه چې صفا پی به خرڅوو. ایم پی ایس صاحب تاسو سره دې واده وکړه، په دې واده باندې به دوی پوره ورسي او دوی له به دا ریټ کله پورې ورکوي؟ انشاءالله زمانګ پوره امیدونه یې دي نه، دوی به پر خپله واده پوره مې آلرډي دوی ثابته کړې. دا بدر منیر د دوی صدر دی، د پېښور ضلع د ملک انصاف یونین صدر دی. د ده دوکان ته لیبارټري راغلی و، هغوی باقاعده دله دغه ورکړه چې ستا نه اوبه شته نه کیمیکل شته. داسې نور دکانداران راغلي به مې اکا دوکا دکانداران به جرمانه شوي مې، خو زیات تر سیو. انشاءالله زه دوی نه د امید ساتم چې دوی به بهترین پی د ملاوټ نه پاکې پی عوامو ته مهیا کوي، او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې څه د دوی حق جوړیږي او کم د انصاف تقاضي دي چې موږ برابر کو او دوی له لږ غونتې ریټ بیلنس کو چې د دوی د بچو هغه رزق هم پکې دوی ته پاتې کېږي. ایم پی ایس صاحب هغه ټیم کې هم څه احساسات څه خوشحالي وه چې نوخار په دې کې دغه راغی چې یاره ملاوټ نه کېږي کم کېږي، لکه دا یو ډېر زبردسته خبره ده. نو خوشحاله شو. زه په اسمبلیا کې هم پاڅېدم چې پیو باندې 3 ورځې هلته پوره ډیبیټ شو چې دا خو پکې زیات تر ډسټرکټ کې داسې وي چې کې زیات تر سیمپل یې داسې راغی چې هغه دغه ټیک نه وی، نو خلکو کې تشویش و او خلکو یې چې یاره دا خو مونږ مل پیک طرف ته کنورټ شو، ځکه چې دې کې خو بیا وي چې د هغې پته نه لګي. نو مونږ چې په پاکستان کې داسې یو نظام جوړ شي که هغه د مل پیک یو که داسې، نو د لیبارټرۍ راغی انشاءالله دغه کار صحیح طرف ته روان دی. د مونږ د کپتان دا ویژن دی چې هر چاته انصاف ملاوي، نه د پایواله سره زیاتېږي او نه د عوامو سره زیاتې وشي. داسې یو بیلنس طریقې کار به جوړو چې انشاءالله صفا پی به په ټول کې پی کې خلکو ته مهیا کېږي او تازه پی به مهیا کېږي. او مونږ په دې باندې هم خبرې وشوې چې مل پیک هغه ټول سیزونه هم چک کول غواړي چې په هغې کې کم شي هغوی خولې چې دا دومره پکې پروټین دی، دومره پکې دا چې آیا دا پکې دومره مقدار کې دی او که نه. نو د هغې هم خپل دغه شروع دی، دې باندې هم چیکنګ شروع دی او په دې ځای په ځای په ضلعو کې دغه مشین ګرځي او چیکنګ کوي. نو ښه طرف ته کار روان دی. به د دې خو دا یو ایشو ده چې مونږ ته ریټ ټیک شي، نو انشاءالله دا چې اکا دوکا داسې ناخوشګواره واقعه راځي نو بیا به دام نه راځي. تاسو چې تقریر کې مو وی که نه چې مجبورۍ دی نه چې دوی ملاوټ کوي، مجبورۍ دی نه چې دوی پکې کیمیکل اچوي. د ریټ خبره هم وکړه چې یاره ریټ دی خیر موږ هم وایو موږ له دې پی ګران راکړي خو صفا دې راکړي، خو چې دې طرف ته بار بار پې خلک راځي جرمانې پې لګوي، نو به دوی هغه دویم نمبر کار ته به بیا کار وایي دغه نشته دی. نو یو دا ریټ به چې څومره وخت کې ورکړي، او بل دغه خلال فوډ والا دغه محکمې ډېر تنګوي د دوی نه ډېر تنګ. انشاءالله هغوی سره ما مخکې هم دی کینولي دی د انصاف ملک یونین او د حلال فوډ والا په خپلو کې میټنګ شوی، منسټر صاحب هم ناست و. د دوی ډېر ښه ګفت و شنید شي، ورته خپل مطالبات او دغه مخې ته دوی ورته خپل مخې ته کو په زیاتره پوینټونه دوی اتفاق وشو. نو انشاءالله دوی خبره نږدې شوې ده، انشاءالله زر تر زره زه وینم چې کار به ټیکي او بیا به داسې څه دغه نه راځي انشاءالله. ډېره زیاته مننه کوم. ګرانو کتونکو په دې موقع زه د ایم پي ایس صاحب تقریر مې واورېده، خبرې مې ورسره وکړې، شکریه ادا کوم چې دغه شانتې کاروباري خلکو له وخت ورکوي او دا عزیز ګڼي او د دوی دپاره د دغه منسټر نه ټیم واغسته، بیا خلال فوډ والا ټول کېنول. الله دې کړي چې د هرې ضلعې ایم پي اے دې طرف ته توجه کړي، خپله ضلع کې لږ ګیلهمند یو. صدر صاحب څه به وایې په دې موقع باندې؟ یاره تاسو ایم پی اے صاحب نه تپوس وکړو چې حلال فوډ والا ډېر تنګول کوي. نو ډبي بند پی چې دي دا په 370 روپے کیلو خرڅیږي. 50 روپے د هغې پیکنګ واچوه 320 روپے لیټر شو. زمونږ نه 180 روپے باندې پی ورسیز غواړي.
نو آیا دا ممکنه ده دا موږ ورکولی شو چې 180 باندې موږ فیورسیز ورکو بل زموږ د فرایس فود والا محکمه او د لایوسټاک والا محکمې بیلې دي دوی ته دا پته نشته چې ریټ څه پکار دی لایوسټاک والا ته دا پته نشته چې معیار څه پکار دی لکه دا محکمه چې یو نو بیا به دوی ته د بیلنس پته لګېده خو ریټ موږ ته ډېر کم دی او لیبارټرۍ والا موږ پسې لګېدلي ټیک د زه د دې په حق کې لیبارټرۍ والا هم ظالمان نه دي خو خبره دا ده چې زمونږ د معیار او د ریټ 500 کیلومتر فاصله ده دا 500 کیلومتر فاصله دا ختمول غواړي چې دا ختم شي نو هر څوک به پیورسیز خرڅوي هر څوک په دې کې دی هر سړی نن سبا هوښیار دی تعلیم یافته دی چې زه پیورسیز خرڅ کم په دې دا یو داسې کاروبار دی چې پاک کاروبار دی سهار یې وکړه او ماښام یې ورېبه خو خبره دا ده چې د محکمو نه زمونږ محکمې ډېرې کنزیومر کورټ واله دي او ACDC دی او پرایس فود واله دي لایوسټاک واله دي نو ټول لازم بیلې بیلې جرمانې لګوي په هفته کې 3 پیرې او 4 پیرې جرمانه کیږو موږ جرمانه منو خو په حقه چې جرم ای جرمانه به منو خو جرم زمونږ چونکې اوس نشته ځکه چې موږ ته ریټ نه میلاویږي او دوی نه رانه فیورسیز غواړي د ډبو والا پیچ دی په 370 روپۍ لیټر او زما ما نه په 180 غواړي ما ته کرایانې دي ما ته بیلونه دي ما ته شاګردانو تنخواګانې دي ما ته شاپرې دي ډېر د ګیس بیل د بجلی بیل ډېرې مسلې دي ما ته ترانسپورټ مسله ده زه د کلي نه پیوړم هلته خرڅوم MPA صاحب نه مطمئن یې او MPA صاحب ان شاء الله زمونږ په حق کې دی او MPA صاحب زمونږ حق کې دی او زمونږ د دنه ډېر امیدونه دي ان شاء الله زمونږ دا مسله به زر تر زر حل کړي صحیح ګران کتونکو نوخار خلکو دپاره دا بهترینه خبره زه خپل ځاني MPA صاحب زرالم خان نه ډېر مطمئن یم خو دا دومره چاپي او دا خلک چې راځي نا سیکرټري څه وایي وي دا ګراني چې کومه ده څه جو هم نه دی چې موږ په دې کې حوالات کې واچي یا د خریپور یا د اډیاله یا غجیل ته ورسي دا د دوی هغه ذهن دا دومره چاپو چې کله یو راځي کله بل راځي کله بل راځي هغه ګونجې کړی دی نو په دې وجه باندې دوی سره هم زیاتې روان دي نو دغه ملاوټ ته مه جوړوئ او په کار ده چې دوی سره انصاف وشي څنګه چې نوم انصاف دی د دې یونین مننه